السلام علیکم زما قدرمنو کتونکو یو ځل بیا نیوز ون سپیشل پولیو پروګرام کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم د پولیو ډے چې کوم نن په پاکستان کې مناویږي بلکې ټولې دنیا کې مناویږي او زموږ دپاره دا ډېر یو ضروري عمل دی ځکه چې پاکستان واحد ملک پاتې شوی چې کوم کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. موږ به نن د پولیو ډے حوالې سره خپل میلمنو سره خبرې کوو. موږ سره به اولنی سیگمنٹ کې ډاکټر ضیاء الحق صاحب او ډاکټر سایمه موجود وي. ډاکټر ضیاء الحق صاحب ته به ټولو نه اول ځو. ډاکټر ضیاء الحق صاحب زه به غواړم چې تاسو د پولیو ډے نه او جنرل امیونایزیشن باندې موږ ته لږ غونې ایکسپلینیشن راکړئ د پولیو ډے امپورټنس باره کې. جی نو ډے خو هر چې کوم ورځ مناویږي نو د هغې مطلب همدا چې ټول کال سړی محنت کوي او بیا یو ورځ داسې لکه اوس موږ اکثر ګورو مدر ډے او فادر ډے او بیا پاکستان د ازادۍ ورځ. نو مقصد د دې دا چې یاره هغه ورځ باندې سړی خپل پروګرس ووایي چې یاره موږ اوسه پورې اول خو د دې اهمیت اجاګر شي او بیا دا چې پته مو لګي بیا په دې باندې مختلف ځایونو کې مو بحث مباحثه وشي چې موږ کوم ځای ته راورسېدلو، زموږ طرف ته ټارګټ زموږ څه دی او هغه ټارګټ اچیو کولو دپاره موږ ته کمې کمې هلې ځلې پکار دي. په هغې کې کم شیزونه زموږ طاقت جوړېدی شي چې موږ دا ټارګټ استعمال کړو چې فیسیلیټیټر ورته وایي. ځینې کې ته موږ دا وایو چې کوم په دې کې هرډلز یا کوم په دې کې مسلې راتلی شي لکه بیریر ورته موږ وایو. پته ولګي چې یاره فیسیلیټیټر او بیریر څه شي، کوم شیزونه چې که موږ په هغې باندې کار وکړو دا ټارګټ په استعمال کړو کوم ځای کې موږ ګیرېدی شو. نو دې ټولو باندې بحث مباحثه وشي او په هغې کې بیا په دې د هغې ښه نتایج راوځي چې دا ټارګټ په څنګه کېږي. نو دا په مختلف ځایونو کې مناویږي، په ایډوکیشن ځایونو کې، په هیلث کې، په ټي وي، په میډیا. نو مقصد د دې همدغه وي چې لکه د دې مسلې اهمیت او بیا د دې کوم ټارګټ چې شوی هغې ته به څنګه رسو. ډاکټر سایمه تاسو به څه ایډ کول غواړئ پولیو ډے حوالې سره؟ دا چې ورلد پولیو ډے په حواله سره زما خو دغه میسج دی چې دا پوره دنیا کې دا مناویږي او د دې مطلب دا دی چې خلکو ته د دې اهمیت اجاګر شي. ٹھیک شو کنه چې کله دا پروګرامونه نه نو خلکو ته بیا پته نه لګي، دا غي ته انفارمیشن نه. اوس دا ګلوبل دا پولیو اریډیکیشن انیشیټیو چې اغستل شوی و د کې د پوره دنیا ملکونه دا پلیج کړو، دا وعده کړو چې موږ به د دنیا نه به پولیو خاتمه کوو. او دا چې کوم ورلد پولیو ډے مناویږي مطلب دا دی چې حالکه د پوره دنیا نه دا پولیو اوس هم ختم شوی دی. تش پاکستان او افغانستان دوه داسې کنټریز پاتې دي چې هغه کې دا شته، دا پولیو شته، خو بیا هم د پوره ورلد کې سلیبریټ کیږي، مطلب پوره دنیا کې مناویږي او د دې هم دغه مقصد دی چې د خلکو کې د آگاهی پیدا شي چې دا اوس هم ډیر زیات خطرناک مرض دی او دې نه بچاو ډیر زیات ضروري دی. که ان کیس دا کووډ کې ماشوم پاتې شوی هغې ته ویکسینیشن نه ملاو شوی نو دغه ورځ دي چې خپل ماشومان ته سنټر ته راولي او پولیو نه ویکسینیشن. ټیک خبره ده. ډاکټر صاحب جنرل امیونایزیشن ماشوم لپاره څومره بینیفیشل دی؟ زه به غواړم چې دا تاسو یو ځل بیا ایکسپلین کړئ زموږ کتونکو دپاره. جی دا ما ډاکټر سایمه سوال لیکم تاسو ضیاء الحق صاحب تاسو جی ها امیونایزیشن چې کوم دی هغې کې خو یو زموږ چې کوم د روټین امیونایزیشن دی نو په هغې کې یعنې موږ مخکې هم ستاسو په پروګرامونو کې په دې باندې خبره کړې ده بالکل چې امیونایزیشن خلک ولې کوي. امیونایزیشن خلک د دې دپاره کوي چې یو بیماري لا اوس نه ده لګېدلې خو د دې جراثیم تیر چاپیره په ماحول کې په مختلف شیزونو کې مختلف د دې چپګاون کې په خلکو کې دا جراثیم موجود دی. او دا ماشوم چې کوم دی نو دا چې که د دې خاورو کې لوبې کوي، که د بلو ماشومانو سره لوبې کوي، که د بل ځایونو ته ځي دا جراثیم ته چې د ټکراو وشي نو ده ته به دا بیماري لګي. اوس د ده قوت مدافعت چې دی دا ډېر کم دی. د دې دپاره د امیونایزیشن یو داسې علاج راغلی دی چې هغه پیله نه ده ته د دې وایرس یا د دې چې کوم جراثیم دی د دې باره کې ده ته الریډي قوت مدافعت ورکوي. نو چې کله دا جراثیم د ده سره مخامخ راشي نو دی بیا جراثیم خو راشي خو دی بیمارۍ نه د مخکې نه. نو دا یو قسم له د بیمارۍ نه د بچاو زموږ د پبلیک هیلث والا خلکو سره د ټولو نه غټه ذریعه ده
او په دې باندې چې کلس بیماریانو کې موږ اولاني شپږ پیری ماشوم تاسو بوزي کوم هیلث فیسیلیټی تاسو خواته هسپتال دی هغه ته بوزي نو لږ داسې بیماریان دي د هغې نه دا ماشوم بچ کېدی شي په هغې کې ډېرې بیماریان داسې دي چې هغه دې همیشه دپاره معذوروي یا بیا د دې د بل ته د بیمارۍ رسولو ذریعه جوړي نو زموږ سره دا یو ډېر زبردست یو علاج دی او چې دا څوک کي نو د هغې کوم قومونو کې چې د دې کوریج زیات دي نو هلته مونږ کتلي دي په هغې کې د ماشومانو اموات معذوري کم بالکل صحیح ډاکټر صاحب تاسو به لکه د جنرال ایمونایزیشن د هغې بینیفټس باره کې به تاسو بس ایډ اپ کوي دي کې او د هغې امپورټنس څومره دی جی غزن بھائی د دې خو ډیر زیات امپورټنس دی د ایمونایزیشن لکه که تاسو کووډ کې وګورئ د ویکسین امپورټنس به تاسو ته ایله به پته لګېدلې چې د کووډ کې خلک به د ویکسین په متعلق بسونه تپوسونه کوي نو دلته دا ویکسینز دي اویلیبل دي او خپل ماشومانو لا 2 کالونه کم عمر ماشومان چې کوم دي هغه ته پکار دي چې د ایمونایزیشن کې ځکه چې د ایمونایزیشن چې کوم دی یا ټیکا حفاظتي ټیکا جات دا ډیر زیات فائدہ مند چې د ماشومانو څنګه فائدہ مند دي ځکه چې دا لس بیماریانو نه بچ کوي ماشومان هغه لس بیماریانه اوس کم یو دي هغه کې تاسو ګوري ډیفتیریا لکه خناق شو کالی کانسی شو نمونیا شو هپاتایټس بی شو ټیک شو ډایریا شو دنه علاوه چې کوم یو د ټي بي شو دا ټول او شری شو دا ټول بیماریانه موږ د دغه ایمونایزیشن په وجه زموږ پاکستان کې ماشومان الحمدلله کم دي چې کله د خپل ماشومان ته نه ورکوي نو دغه ټول بیماریان په ماشومان باندې حمله کوي ماشومان کمزوري کوي ماشومان د لاسه مړېږي ډیر زیات نمبر دی د ماشومانو چې د بیماریانو د لاسه هغه دغه تباہ ډاکټر ضیاءالحق صاحب یو بل کنسرن چې کم لکه ما د پاره کنفیوژن او ریسرچ دوران کې هغه دا چې لکه چرته ډسکشن دا چې 2 کالو کم ماشوم ته ورکولې شي التنمه شروع کیږي 15 کالو نه کم او که فرض که 15 کالو نه زیات نو هغه ویکسینیشن نشي کېدی د باره کې بل موږ ته ایکسپلینیشن وکړي خلکو د پاره جی نو چې کوم ایمونایزیشن د څنګه موږ ویل چې په دې کې چې کوم دا ای پی آی پروګرام چې ټول ایکسپینډډ پروګرام فار ایمونایزیشن دې کې لس د بیماریان په دې کې پولیو هم شامل دي څنګه ډاکټر صاحب ویلي دي کې نور هم داس بیماریان دا زیات تر لکه دې چانسز دی چې کولنی نه همیاشته پوره شي لکه 0.649 منث ته موږ وایو کنه په دې اولنی کې اوس بیا دا سین چې لکه بیا بوستر ډوزز هم لګي خو بیا د پولیو ولې چې کوم دی چې دا بار د ماشوم ته دا وایرس زموږ لکه اوس نور قومونو کې دا ویکسینیشن بار نه کیږي دا یو وجه ده چې هغه ځای کې دا وایرس موجود نه دی اوس موږ چې څومره سامپل اخلو کا په اوبو کې دی که په هغه په انوایرمنټ په نور شتونو کې دی که په انسان کې دی نو هغې کې دا وایرس موجود دی چې دا یي نو اوس به ته دا صرف په هغې باندې کار نه کوي کول خو پکار دا چې لکه هلته ایمونایزیشن وشو نو پکار دا چې دته لایف لانګ ایمونټي میلاو شي دته بیا نه کېږي خو چونکې وایرس بار د ده هغه سره مخه کېږي نو ځکه مونږ دا وایو چې د 15 یا د دې نه زیات ماشومان تاسو که اکثر ګورئ بهر خلک چې ځي نو هغه د بوډاګانو مشرانو هر قسم خلکو له دا ویکسین میلاوي پولیو لکه هغې کې بیا دی چې ستاسو په معاشره کې که وایرس وي نو ځکه بیا دا عمر سیوا والا ته هم ورکړی کېږي او کم والا ته هم او دې کې دا خبر هم نه چې لکه د 15 کالو نه کم ماشوم چې نو هغه ته دا وایرس په اسانه باندې کانټریکټ کولی شي بالکل لا خبره سي هغه ټایم کې چې قوت مدافعت نه جوړ کنه نو هغه وخت کې د زیات هیلپ وکړ لا وخت به څومره ایج سی واکېږي نو هغه عمر دومره د قوت مدافعت ستان کېږي نو ځکه موږ فوکس کم دی نو موږ اولنی چې کوم سوالس میاشتې دی کې اول زیات خا ډاکټر صاحب اوس کووډ تیر شو دې کې به چې د کمپین هم چلیدو پولیو ویکسینیشن لپاره خو آی کې به ډېر ماشومان داسې چې هغه پاتې شوي اور نو تاسو څه خیال دی چې اوس خو لږ حالات ښه دي نو دې کې اوس چې کم ماشومانو ته نه دی شوی د هغې پیرنټس ته څه کول پکار دي او هغې څنګه دا ځکه چې دا خو فری آف کاسټ هم دی که نه چې خلک لاړ شي او د دې دغه وکړي ویکسینیشن وکړي د دې څه پروسیجر دی بیسیکلی جی نو څنګه چې کرونا
بیماری کم تیر شو نو په دې کې خو د ټولو علاج یعنی زموږ چې څومره علاج دی نو هغه کم شوی دی او فوکس چې کوم نو په دې باندې و چېرې داسې بیماری ده چې خلک ډېر زیات وجني او د ډېر په تیزۍ سره د انسان نه بل انسان ته لګي نو ټول فوکس چې کوم د زموږ چې د ټول کم توجه وا د هیلث ټول د صحت د شعبې او نورو شعبو نو هغه د دې پورې چې موږ هر څه بند کړل یونیورسيټي کالجونه کاروبار بند کړو ټول توجه په یو طرف ته شو چې د هغه الحمدلله ای ورته رزلټ کوم ګوري الله دې مخکې موږ وساتي ولکه زم په ټول دنیا کې و شاباشه ملاوي کې پاکستان حکومت ته او د پاکستان قوم ته په څه طریقه باندې الله دې سره مدد وکړو او دا نقصان ونه شو چې کوم سوچ کوو خو پای کې د دې هغه چې کوم ساید افیکټ دی نو هغه دا چې نور بیماریان ته زموږ توجه کافي کم شوه پای کې دا ایمونایزیشن هم راغلی او اوس چې د پولیو والا یا نور ایمونایزیشن کورال ډېر کم شوی دی او ځکه چې فوکس هم په بل طرف خلک هیلث کیر ورکر به کوم ته نشتلې دلته باندې شرات لین اوس چې حالات گزارو شو او بل هغه سره احتیاط وسم دی کومه مرض ختم شوی نه دی بلکې په دې یخني کې د زیاتېدو چانس شته زیات دی اوس چې موږ یو پروپیز جوړ کړی دي او هغه یعنی هغه لپاره روز جوړ شي چې پولیو ورکر یا هم چې تاسو زین او په څنګه ماسک چولې لاس پر څنګه خلکو سره نو هغه احتیاطي تدابیر او پناوي ان شاء الله امید کم دی چې داغونه بیماری بل چاته ولګي یا هغه نه دلته ولګي نو زر تر زر چې کوم ماشومان ته اکسیجن ملاو شي نو هغه ډیر زیات ضروری ده چې دا امور پلار په اول فرصت کې چې کوم نه دا مشکل کیده یو دماغلو اور دمه نه پس واپس راځو د مینه پس یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی ډاکټرز سایما تاسو ماته دې کې دا اډ کړئ چې لکه اوس چې د کووډ سچویشن هم تیر شو اوس ډاکټر صاحب دا ایکسپلین کو چې دینه پس پکار دی چې کم ماشومان نه دي شوي هغه چې دی دغه کې خو تاسو په خیال د دې څومره امپورټنس دی او زموږ پیرنټس د کې څومره انټرست اخلي چې کم خلک مونږ چاته رسیدو کوشش کوو حکومت هم پوره کوشش کوي مونږ هم خپل پوره کوششونه کوو نو ستاسو دې باره کې څه خیال دی چې خلک هغې کې انټرست اخلي نه اخلي او بل دا چې دې کې هم تاسو لغونته اډ کوي چې لکه ایج که فرض کړئ چې لکه مونږ چې زه چې څومره هم دغه ګورم ټرانسمیشنز یا میسیجنګ ګورم هغې کې وایي چې 5 کالو نه کم ماشوم ته تاسو دا ورکوئ نو که فرض کړئ 5 کالو ماشوم ته دا نی ورکړی شوی نو که هغه عمر 9 کاله شي یا 8 کاله شي نو هغه ته هغه وخت هم دا ویکسینیشن کیدی شي ښه جی ټول نه مخکې خو تاسو دا تپوس کړی دی په کووډ سیناریو کې که نه چې دا کووډ چې کوم یو دی هغې نه پس چې کوم یو ماشومان شوي دي ډیفینیټلی کووډ کې د پوره دنیا کې ویکسینیشن متاثر شوي دی او تش دغه جنرال ویکسینیشن جنرال ایمونایزیشن نه دی متاثر شوی دا پولیو کمپینز هم متاثر شوي دي نو دې کې چې کوم یو ماشومان ایمونایزیشن مس کړی دی هغه چې دی اوس پکار کور کی ځکه چې د ګورنمنت طرف نه خدا ویکسین ټول فری دي یا چې دا پولیو ورکر څه دی هغه هم کور په کور اوس ګرځي لګیا دي دوی هم کور کړی دی خو دې کې یو غزن بای یو پرابلم دا دی چې خلک خپل ماشومان نه راولي دا مطلب دې کې شکونه کوي یا دې کې وایي چې بس دې ډېرې واغستل ډوز دې کې زما د ټول والدین دا گزارش دی چې د پولیو کمپین والے چې کلم تاسو ته راځي پلیز هر ځل خپل ماشومان ته پولیو قطرې واچوي دې کې هیڅ نقصان نشته دې کې د ستاسو د ماشومانو فایده ده د هغوی صحت لپاره ښه دی د هغوی ژوند لپاره ښه دی او چې څوک نه ورکوي دا پولیو والا قطرې یا ایمونایزیشن نه ورکوي د هغوی خپل ماشومانو ته د نقصان دی نو مونږ بیا هر پروګرام کې دغه درخواستونه کوو لګیا یو خپل د خویندو نه چې پلیز خپل د ماشومان په خپله د سینټر ته
بیا تاسو دا سیکنډ سوال چې کوم دی هغه 15 کارونه ورکو ته ډراپس اچولو ولا نو دې کې چې د زموږ د پرایمري فوکس چې دی دا انډر 5 ایئرز ٹھیک شو جی او بیا چې څنګه ډاکټر ضیاء ویل چې څنګه لویږي نو دا غي ایمونټي لګ زیاتی کی خدا دې چې دې کې دا زیات عمر کې چې دا پولیو اوشي نو دا بیا ډیر زیات فیټل یعنی خطرناک دي مطلب دا دې چې هغه کس چې کوم دی هغه ډایرکټ ډیث هم کېدای شي او ماشومانو کې دا پیرالیسس کوي انډر 5 ماشومانو کې خاص طور دا ویکسین ورکوي ځکه چې دا پیرالیسس چې کوي کنه نو دا پورا ژوند لپاره معذوري ده او دا یو ځل معذور یو کس کور کې پراته هغه تش هغه معذور نشي دا غي پورا فیملی معذور کیږي پیسې نه معذور کیږي خپل اور هر یو شی افیکټ کیږي دا غي هر یو شی باندې اثر پریوزي ځکه دا سپیشل فوکس د انډر 5 ته شوی دی ځکه چې هغه کې معذوري کیږي او بل چې ته زیات تر افیکټ چې کم یو دی د معذوري کم شو ډاکټر ضیاء الحق صاحب لکه مونږ چې د ډسکشن کو نور وایرسز هم دي د ایم ویکسینیشن کیږي خو د پولیو ویکسینیشن ان پرټیکولر ولې پاکستان کې لکه د دې ډسکشن کیږي زه غواړم چې تاسو دا مونږ ته ایکسپلین کړئ خلکو ته پاره زه کوم چې دا ټولو کې ډېر اهم سوال دی او دا غي اهم سوال ځکه دی بیا خلک دا وایي چې تاسو لکه نور دومره ایمونایزیشن دی او تاسو ډېر مشهور یم چې تاسو ډېر ښایسته طریقې سره اول یعنی سٹارټ د پولیو نو او څو کې تاسو ایمونایزیشن باندې خبرو کړه چې ایمونایزیشن څه ته وایي ویکسین څه کار کوي دا د کوم بیماریانو دی او پای کې بیا تاسو را لې پولیو طرف ته نو دا نور بیماری لکه نور بیماریان دی بچکی لکه گردن توړ بخار دی د ستونو نه څومره ماشومان مړه شي کنه دا نمونیا دا ټول بیماریان په دې کې علاج موجود دی په دې ویکسینیشن کې پولیو لمغه ذکر راځو چې په دې کې خبره ده چې صرف پاکستان او افغانستان کې دا پاتې شو افریقا کې دا پاتې وخرنه ملک هغه مونږه چې کوم نمونه لاړل او هغه پولیو فری چې کوم نه ډیکلیئر شو او صرف پاتې شو پاکستان او افغانستان بل اوس دې کې چې دا نورې کوم بیماریان دي دا نورې لس بیماریان هغه موږ ختمولی نه شو هغه لکه اوس دا بیماري لکه اوس ټي بي ده که نه نو ټي بي هم دې کې ویکسینیشن موجود دی اوس خبره دا چې ټي بي په ډېر کیسونه دي چې موږ اوس ختمولی نه شو دا پاکستان او انډیا کې پاتې شو د افغانستان کې نو دا موږ ختمولی شو یعنې دا به بالکل ایریډیکیشن دی نور پروګرام نومي کنټرول پروګرام یا رول بیک پروګرام د دې پروګرام نوم دی یعنی ایریډیکیشن یعنی دا به بالکل د مخ په دنیا ختم شي او د دې هم دغه یو حل بل حل شته دی نه چې ویکسینیشن مونږ نن وکړو نو راتلونکي 3 کاله 4 کاله که یو کیس هم رانشي نو مونږ له هم دا سرټیفکیټ راشي چې دا ماشومان چې کوم دی نو ستاسو د پولیو فری شو بله په دې کې خبره دا ده چې ډېره اهمه خبره ده چې په دې کې موږ د ټولو دنیا لپاره د خطرې ذریعه یو دا تاسو صرف خپل ماشوم د پولیو نه بچ کوئ د ټولې دنیا ماشومان د پولیو نه بچ کوئ که بل طرف ته واړئ نو که تاسو خپل ماشوم اګنور کوئ نو د ټولو دنیا ماشومان تاسو معذورۍ طرف ته هغه پوش کوئ او هغه روان نو دومره لوی ریسپانسبیلیټي په موږ باندې اوس راغلې ده نو ځکه موږ دې باندې زیات فوکس دی ما ته خپل لاست میسج چې دی پولیو ډے حوالې نه سره او لاست میسج چې کوم موږ خپل کتونکو ته لکه آخرنی یو پیغام ورکول غواړو نو هغه چې دی پای باندې که تاسو موږ سره خبره وکړئ جی نو زه دا یم چې نن ورځ په مطابق سره زه دا خبره کوم چې ویکسینیشن چې کوم دی یعنی ویکسین ورکول ماشومان ایمونایزیشن دی کې د ټولو بیماریانو لپاره په دې کې پولیو هم شامل دی دا د هر ماشوم حق دی او دا د هر والدین فرض جوړیږي بنیادي چې دی د خپل ماشوم له دا ویکسینیشن ورکړي بل دا چې دی کې هیڅ قسم شک نشته دا یو ډیر سیف دی مکمل محفوظه دی بل په دې کې کاسټ افیکټ وي چې ورته ووایو که دلته ته کمې پیسې ولګې ته به هلته ډېرې زیات پیسې بچ کړي نو ماشوم چې همیشه معذوره شي په تام بوج دی په قوم باندې بوج دی په خپل ځان باندې غریب دی او ټول لای یو بیماری دلته رکاو کې او بیماری چې وشي بیا اوس رئیس هم نشي کولی نو کم پیسې دلته ولګې زیاتې پیسې به بچ کړي بل دا د ټول دغه دپاره ضروري ده چې د خپل موریانو د
د والدین لپاره چې کوم خلک د ماشومانو خیال ساتي چې روټین ایمونایزیشن ضروری دی. پولیو ضروری ده وسره چې کوم د شپږ پیری چې تاسو په هسپتال ته ځئ چې ماشوم پیدا شي د هغې نه پس وځئ دا ټول ایمونایزیشن هغسې ضروری دی چې څنګه پولیو ده. او په پولیو زموږ خاص وجه څه ده څنګه موږ وختي وي چې دا بالکل ختمېدو طرف ته دی، دا ایریډیکیشن طرف ته دی. که دې کې موږ لږ محنت وکړو همیشه به د دې نه موږ خلاص شو. که نن موږ خپل موریان او پلاران نن محنت وکړو ماشومان ته نن دا ویکسین ورکړو همیشه دپاره به دا بیماري ختمه شي او د ډېرو نورو بیماریانو نه به موږ وکړو. او بل زما اخرنی میسج دا دی چې اوس صرف دلته پاتې شو په افغانستان او پاکستان کې پاتې شو دا بوج به په تاسو راځي. خدای مکه سبا به داسې پابندیانې راشي چې نه به دلته څوک راځي نه به بار شي. ولې ټول دنیا محنت کړی دی خپل ځان یې د بیمارۍ نه خلاص کړی دی، هغه ستا د وجې نه ولې ځان خپل بشو په رسک کې واچي. خپل لږ سوچ وکړئ، لږ په دې باندې په دماغ کلاو کړئ، سوچ وکړئ چې دا څومره لوی برډن او څومره لوی پرشر په نږدې وخت کې په موږ ټولو را روان دی. نو اوس وخت دی د ایکشن بیا به ډېر لیټ شي. نو دغه زما ټول ته درخواست دی. ډاکټر سایما تاسو به اډ کول غواړئ پولیو ډے او خپل لاست میسج فار دس شو ټوډے؟ پولیو ډے په حواله سره زما میسج دا دی چې هغه اردو کې وایي که نه چې ګرتی وي دیوار کو ایک دھکا اور دے. مطلب دا دی چې دا پولیو اسې هم ختمېدو والا ده پوره دنیا نه، تش پاکستان افغانستان کې پاتې دی. نو پکار دی چې دې له یو جوائنٹ ایفرټ وکړو یو 2-3 کلو کې دا پوره دنیا نه دی ختم شي. او مونږ سرخرو ایز ا پبلک هیلث پروفیشنلز مونږ سرخرو ایز ا مدر لکه موریان فادرز پلاران رونې خویندې ټول لکه مونږ پوره ایز ا پاکستاني مونږ لپاره به دا ډېر فخر مقام وي چې زمونږ د ملک نه به پولیو ختم شي. دې سره سره مونږ افغانستان هم ختم شي نو دې سره به پوره دنیا نه به ختم شي انشاءالله. او چې کوم یو سټرګل 1988 په شروع شوی دی هغه به خپل تکمیل او خپل انجام ته به ورسي انشاءالله. ډېره مهرباني ډاکټر ضیاء الحق صاحب او ډاکټر سایما. موږ به خپل نیکسٹ سیگمنٹ کې ریلیجس سکالر او ډاکټر مقصود علي صاحب سره خبره کوو. راځو یو دمې نه پست. یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی وایم. پروګرام کې موږ سره مفتی شوکت الله صاحب او ډاکټر مقصود صاحب موجود دی. ټولو نه اول به مقصود صاحب سره سوال وکړو. ډاکټر مقصود صاحب تاسو به کتلي چې لکه زموږ چې دا کم پولیو مهم روان دی اوس به مخکې مو شو اوس به مخکې به هم کېږي. دې کې زموږ د هیلث ورکرز چې څومره امپورټنټ رول دی خاص طور باندې ډیورنګ کووډ زموږ نیشنل هیروز دي تاسو به پای باندې سوای لکه هغه خپل طرف نه خو پورا افورت کوي لګیا دي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه جی یو خو اول د تاسو د چینل نیوز 1 چینل چې کوم دی د دې شکریا ادا کوم چې تاسو په دانه امپورټنت ټاپک باندې ایکسپرټس راوستل او عوام ته د دې پولیو او نور ویکسین پریونټیبل ډیزیزز متعلق آگاهی ورکوي. نو دا ډیر د ثواب کار دی او زما په خیال دا د وخت ټولو کې اهم ضرورت هم دی. نو د پولیو جی تاسو ته څنګه معلوم دی چې دا یو داسې بیماری ده چې دا په نروس سیستم حمله کوي او د انسان یا د ماشوم چې دی نو پرمننٹ پیرالایسس کاز کولی شي. لحاظ بیماری چې ده نو د دې ختمول او درول دا ډیر زیات ضروری دي. او ټوله دنیا کې دا بیماری کنټرول شو خو پاکستان او افغانستان کې اوسه پورې دا بیماری نه ده کنټرول شوې. اوس کووډ پینډیمک چې رالو نو کووډ پینډیمک دا یو د الله پاک آفت و چې ټوله دنیا یې سټینډ سټیل کا او تر اوسه پورې
خبرونه دا دي چې په یورپ کې او ایشیا کې په ډیرو ملکونو کې د دې د بیمارۍ نه انسان ته ډیر نقصان ورسېدو او رسېږي. او زموږ په ملک کې هم مارچ اپریل مای تر جون پورې 3-4 میاشتې چې د دې بیمارۍ په وجه ډیر خوف او هراس او زیاتره دفاتر او کاروباري مراکز، کارخانې، سکولونه، کالجونه دا ټول بند وو. د دې یرینا چې چرته دا بیماری یو انسان نه بل انسان ته ونه لګي او حکومت ډیر کوشش وکړو چې په څه طریقه دا پینډیمک روکاو کی او د دې نقصان کم نه کم کی او ډېرې هلې ځلې صوبایي او وفاقي حکومت. اوس کله چې دا هر څه ودرېده نو د پولیو ویکسینیشن چې کوم ماشومانو ته یو ډېر اهم اکټیویټي ده د محکمه صحت او د حکومت خیبر او د وفاقي حکومت، نو دغه پولیو ویکسینیشن هم پکې صفر شو او تقریبا 45 लाख ماشومان چې دی هغه ته به دا ستنې لګېدې نو دا سسپند کړی شو. دا غي نه پس داسې چلو شو چې د دې سټانډرډ اپریټیو پروسیجر چې ولپ شو او کله چې دا پینډیمک کم شو نو حکومت د پولیو کمپاین دوباره شروع کولو کوشش وکړ. اوس په 24 اکتوبر باندې چې دی نو د ورلد پولیو ډے مناویږي او د دې حساب سره دا میسج دی چې څنګه دا پینډیمک ولې راغلو لکه او دا ولې زیات شو ولې چې د دې ویکسین نشته. اوس پورې ټول دنیا بشمول چین، امریکا، برتانیا، استرالیا، رشیا، ټول ملکونه یورپین او ایشیا ټول ای کوشش کوي چې د دې کووډ پینډیمک ویکسین جوړ کی خلاص پورې نشته ځکه د دې نقصان هم زیات شو. 10 لکونه زیات خلک د دې بیماری د وجنه په ټول دنیا کې مړ شو. اوس دا چې کوم پولیو دی نو زه د دې ورځې مناسبت سره دا میسج ورکوم چې پولیو او د پولیو سره نور تقریبا 10 مرزونو فری ویکسینیشن حکومت خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت مفت خپل خلکو ته ورکوي او ماشومانو ته ورکوي 5 سال نه کم ماشومانو. نو زه تا وایم چې د کمی بیمارو ویکسین شته دی نو کم از کم دا خو په مونږه واجب دی، فرض دی چې مونږه د په هر صورت خپل بچو ته دا ویکسین ولګو چې هغه د دې بیمار خطرناکو بیمارونو محفوظ کړي شي. او دا ویکسین لګول هغه د بیمارونو بچ کول د ماشومانو په مونږه حق دی چې هغه مونږه د هر قسمه بیمارونو د الله پاک مدد سره بچ کړو او مونږ حل زلي کو. دا ذمہواری د والدینو د حکومت د ادارو د ټولو چې هغه دې داسې کارونه وکړي او داسې زبردست کمپاین دی چلای چې په پاکستان کې او خصوصا په خیبر پختونخوا کې دا پریونټیبل ویکسین پریونټیبل ډیزیزز چې دا پریونټ کړي شي او دا به علم ممکن وي چې کله مونږه انشور کو چې 5 سال نه کم ټول ماشومانو ته دې مونږه دا ویکسین ورکړي. زما خو دا ذاتی کوشش دی چې دې کې د پولیو ورکر رول د ټولو نه اهم دی. پولیو ورکر زمونږ هیرو دی جی او پولیو ورکر د دې پینډیمک کې ځان چې نو په خطر کې اچي او خو حکومت طرف نه وته دا دغه چې تاسو به سټانډرډ اپریټیو پروسیجر په فالو کوئ، تاسو به ماسک لګوئ، تاسو به سینیټایزر استعمال کوئ او تاسو سکرینینګ به باقاعده کیږي. هغه پولیو ورکر چې د چا دا بیماری نشته ټیسټ نیگیټیو دی محفوظ دی هغه د خپل ځان خیال کوي او 2 کسان به دا پولیو مهم چلی یو به ماشوم ته او ماشوم ته یو کس دی نو هغه په خطرې اچي او بل په دغه کې لیکي کې. نو زما دا خیال دی چې د دې پولیو ورکر دا زندگی دا زموږ د تاسو ټولو لپاره ډیره اهم ده چې په دې سخت حالاتو کې هم دې زی او دشوارګزار علاقو ته زی او الته کې خپل فرایض منصبي په خطر کې سره ادا کوي او موږ به د خراج تحسین پیش کوو چې دوی د چونکه اوس هم تاسو چې وګورئ نو زمونږ باندې دا ریسپانسیبিলিټي راځي چې کله زمونږ کورونو ته دا پولیو ورکر راشي نو پکار دی چې موږ خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې واچو او نور چې کوم بیمارو خلاف ویکسین استعمال سره وینو چې خپل بچو
ته ورکو چې زمونږ بچي محفوظ شي او موږ له پکار دي چې موږ د پولیو ورکر سره پورا سپورټ دی کو او موږ دې چې د نو هغه سره دوه قدمه واخلو که چېرې داسې یو ماشوم زموږ په نظر کې وي یا په چار پیرچل کې وي یا خوشابي داسې یو فیملی چې هغه ویکسینیشن نه انکار کوي یا هغه په دې نه پوهیږي د دې فواید ورته نه دي معلوم چې هغه ته موږ دا ووایو دینی طور هم د مشران کې د شي په هغه باندې به زیات دینی مشران چې دی په زیات خروشنی واچي بالکل ټیک خو زما دا خیال چې خو مسلمان چې هغه له صحت ډیر ضروری دی او فی زمانہ مسلمانان چې دی په دنیا کې لږ کمزوري دي نو زما ذاتی دا میسج دی چې هغه دی د دې پولیو ډے حواله سره ویکسین پریونټیبل چې کوم ډیزیز دي دا غي خلاف د خپل بچو ته ویکسین ورکړي چې د ماشومان صحتمند پاتې شي او د دې بیمارونو ای سفر نشي او زه په دې ورځ حواله سره خپل هیروز پولیو ورکرز ته سلام کوم سلام او زه دا وایم چې زنده باد پولیو ورکر چې تاسو په وجبه زموږ خلک محفوظ کیږي تاسو په وجبه زموږ ملک محفوظ کیږي او ان شاء الله اگر ورځ ډیره نږدې برازي چې موږ به د پولیو نه زموږ ملک به صفا شي او دا بیماری به کنټرول شي دې سره ز خپل والدینو ته چې کوم د چا هم بچی دي یا فیملیز دي هغه ته دا وایم چې تاسو دا بچی الله پاک یو غټه تحفه درکړې ده او تاسو د دې تحفه خو حفاظت کوي او دا به علوي چې تاسو دې له صحت تحفه ورکړي او هغه داسې چې تاسو دې ته د دې ویکسین پریونټیبل ډیزیز نه بچ کړي او دا ویکسین دې ته ورکړي مفتی صاحب تاسو به لکه دا خبره تاسو به اوري چې لکه دا یو مس پرسپشن غونته دی خلکو سوچ دا دی چې لکه د پولیو ویکسینیشن کول دا حرام دی یا حلال دی یا د کې داسې مسلې راوچتېږي دې باره کې به تاسو څه وایئ دا خو بسم الله الرحمن الرحیم د پولیو تعلق د صحت سره دی جی او د تعلق د انساني مسلې او د انساني صحت سره دی دا پولیو د ډېر وخت نه په دې ملک کې حجره سیشنز بوي او دا کترې به ورکولې سن 1993 نه بنظیر بټو وزیر اعظم وا چې دای کور په کور باندې د دوی کترو دا عمل شروع شو نو په دې کې اس صدا سه شکوک او شبهات نه وي د مون قریبي او نږدې ملکونه چې کله د پولیو فری شول نو دلته کې صدا سه کیسه راوچته شوې چې دا پولیو کترې یو خو چون کې بار بار مشومانو ته کورونو ته تلل او د دې وجه نو د خلکو په ذهن کې داسې یو څه خبره راغله خو ایغي شری له سره اس ایغي کې څه وزن نشته ای پولیو کترې بقاعده ایغي په پس منظر کې ټیسټ شوې بقاعده لیبرټری ایغي راپورټونه او بقاعده په دې باندې د ټول د پاکستان سینکړو مفتیانو په دې باندې فتواګانې او مدارس او فتواګانې او هغه ویډیو میسیجز هغه پیغامات هغه پکچرز دا ټول په دې باندې دا کنسنسس او دا یو یعنی اتفاق رائے دا چې دا مشومانو ته ورکول پکار دي او دا د یو مهلکی بیماری ختمول دي او په دې بیماری کې مونږ یوازې نه یو بلکې د خدا نه خاصه کده د مونږ ملک ختم نشي نور ملکونو ته دا وایرس د مونږ نتلی شي نو د نور ملکونو هم اسلامي ملکونو هم په مونږ باندې دا دباو دي چې دا کترې تاسو ختمه کړئ نو د دې د خاندانی منصوبندي سره یا د دې نورو صدا سه د غسره هیڅ تعلق نشته دوی کترې دي مشومانو ته بار بار ورکول پکار دي په جواز باندې په هزارهاو فتوی موجود دي او بلکې تایید ده د علماء ویناګانې دي علماء باقاعده خپل بچو ته ورکي په مدرسې کې ویکسین کیږي مشومانو ته ورکیږي نو ازروی شریعت په دې کې اس صدا سے کباحت نشته بلکې اپیل د علماء دادا چې دا خامخا تاسو کتاسو کور ته د کترې ولا ندر شي بیا هم تاسو پسې مشومان چې کوم هیلث سنټر دی یا بي چوز دی اته مشومان بوزای خامخا ورکه ځکه چې دا وایرس د مونږ په د ماحول کې موجود ده نو دا اني ټایم د مونږه وړو بچومان چې هغه د الله لوی نعمت ته هغه دا مطلب دا متاثر کوي شي مزوره کوي شي نو خدا نه خاصه دا یو مزوره مشوم په یو کور کې وی یا جنۍ وی
دا د ټولو د لپاره لوی امتحان وي به د غیر رشتہ دارانو د لپاره. نو دې لپاره په دې کې شرعي علاج ده او علاج معالجه کې شریعت ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي په بیماری کې. نو په دې کې صدا سي غو د مونږ د مفتیانو او دغه په نظر کې داسې څه قباحت په دې کې نشته. ټیک خبره ده. مفتی صاحب تاسو به دا وایئ چې لکه اسلام کې صحت دا حق دی چې هغه حفاظت وکړي، دا د یو انسان د معاشرې د یو قوم دا د ټول لکه د هغې حق جوړیږي چې د انسان د صحت حفاظت کیږي. دې باره کې اسلام څه وایي؟ لکه تاسو هغه د خلکو ته زموږ کتونکو ته نو هغه اسلام دا وایي چې الله پاک قرآن پاک کې وایي چې ولا تسألن یومئذ عن النعیم، یعنی د قیامت په ورځ به زه د تاسو نه د خپل نعمتونو باره کې پوښتنه کوم. نو دا وړه وړه ګلان بچي وړه وړه مشومان دا د الله لوی نعمت دی چې د چا په کور کې نیوي الله دا ورکی، چې چا په کور کې دی الله دا صحتمند کی. دا الله لوی نعمت دی. دې باره کې به موږ نه پوښتنه کی. او بل یعنی د یو موزي شي باره کې لکه یو وایرس ته چې هغه موزي دا نقصان ورکوي، اقتل الموزي قبل ان یوزع، یعنی تاسو د یو موزي شي هغه قتل کوي، ختم یې کوي د مخکې د دینه چې تاسو نقصان درکړي. نو په دې حدیث په ضمن کې پولیو وایرس دا یو نقصان ده شي دی. کوم مار او لړام شری لحاظ سره چې په منځ کې ولاړو او مار او لړم وی، نو شریعت حکم دا دی چې ته مار او لړم مړکا هغه نه بدل مسکوا. نو هغه کې د مار او د لړم بری کې په کتابونو کې ذکر شته. نو دا چې وایرس هم د انسان بدن ته نقصان ورکوي. نو هغه ختمول څومره اهم ضرورت شو، یعنی چې هغه خامخا ختم شي. نو دې د لپاره شریعت علاج معالجه کې، یعنی شریعت په بیماری حالت کې علاج د لپاره تداوی بالحرام هم جایزه کړی ده. یعنی یو داسې بیماری چې د هغه په یعنی حلال اشیاء کې علاج نوي، بالکل نوي، نو په حرام اشیاء باندې علاج کوي شي. نو چې ځای کې د دوی کتري چې د کې نیم مرده وایرس تا خدای وټري، مطلب دا چې بقاعده دی ټیسټینګ شوی دی، نه یې چې ټیسټ کوي، نور لیبارټري ټیسټ کوي او بقاعده یو اتنټیک ملټي نېشنل کمپنیز نه دا اخیستل شي. نو دا خو بالکل یعنی په دې کې خو د حراموالي اړو څه شوبه نشته چې په مونږ ته شریعت د حرام سی سره هم د علاج یو چپټر کولاو کړی دی چې نوی. نو دا هو حلال سیز دی، نو په دې سره چې مونږ علاج نه کوو. نو د مونږ د بغورۍ د وجې چې ما مشومان پولیو زده کیږي یا د ما د بغورۍ د وجې دا نور ملکونو ته ځي، اسلامي ملکونو ته ځي، مونږ حج ته ځو، عمرې ته ځو، او دا مونږ نه هغه اسلامي برادر ملکونو ته هم خوريږي. نو دې مونږه کو والدین دا مجرم ګرځيږي چې د خپل بچو ته صرف د شک په بنیاد باندې. زه به دا غواړم مفتی صاحب چې تاسو خپل اخرنی چې کوم پیغام دی هغه مور او پلار او هغه ادارې چې کم کې ماشومان دي هغه ته به تاسو اخرنی څه پیغام ورکړئ چې د پولیو حواله سره؟ مونږ خو ټول والدینو ته، مونږ مسلمانان ورونه میاندې خویندې او د ټول ذمہ داران، هغه ذمہ داران چې هغې سره وړه وړه ماشومان په سبقونو کې درسګاو کې چرته هم ور سره پاتې کیږي چې مونږ د حکومت پاکستان دغه چې څومره محکمه صحت څومره اهلکار دي هغه د دې موزي مرض په ختمولو کې لګیا دي. نو هغه چې کله هم د مونږ کورونو ته راځي هغه ته مونږ ډېر ویلکم وایو، هغه ته مونږ خوش آمدید وایو، په خره وی سره ور سره ملاو شو او خپل مشومانو ته چې څو پر دا مرض د دې ملک نه ختم شوی نه وي، بار بار دوی کترې د پولیو بار بار مونږ خپل مشومانو ته ورکو او د حکومت پاکستان په دې کې مونږه یې سره مدد وکړو، محکمه صحت سره مدد وکړو او نور خلکو ته هم دا پیغام ورسو چې په دې کترې ورکول او په دې کې مطلب دا چې مونږ شرکت وکړو او بقاعده د دې خلکو مونږ قدر عزت وکړو، ځکه چې دا یو اسلامي فریضه ادا کوي، د مونږ د بچي خدمت ته پر لګیا دي. نو دې ته مونږ په خو مثبت نظر سره وګورو، دې سره تعاون وکړو. مفتی شوکت الله صاحب ستاسو او ډاکټر مقصود صاحب ستاسو ډېره ډېره مهرباني. ویکسینیشن د هر ماشوم حق دی او ویکسینیشن چې دی زمونږ د پاره زمونږ د ماشومانو راتلونکي وخت
هغه صحت محفوظ کولو د لپاره ډیر زیات ضروری دی. ایمونایزیشن کوم کو خپل د ماشومانو نو هغه به د هغه صحت لپاره راتلونکي وخت لپاره ډېرې اسانیانې پیدا کړي. زما د ټولو مور او پلار ته دا درخواست دی، ریکویسټ دی او دا د هغې فرض دی چې هغې خپل ماشومان ټول ویکسینیشنز نه تیری او سپیشلی د پولیو. دا جنگ صرف د پاکستان نه دی بلکې دا جنگ ګټل موږ لپاره ځکه هم ضروري دی چې دا د ټولې دنیا صحت محفوظ کولو لپاره دی. ستاسو ټولو ډېره ډېره مهرباني. والسلام.